السلام علیکم ګرانو کتونکو صدا خان را سره دی یو ډېر عظیم سوشل ورکر دی د ده به نن څه خبرې اورو څه ګپ شپ به لګوو صدا څه وایې ملګرو ته جی ملګرو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مو ومنئ صادق تورون نن راغلی دی او ما سره ناست دی دلته پارک کې شیراز او قریشي صاحب هم را سره موجود دی صادق تورون دی خو نن پیغام ورکوو هغه خلکو دپاره څوک چې زمونږ دا رور دا غلط استعمالوي نو ټول څونه کتونکي چې اوس راځي لایف ته ستاسو کمنټ به مونږ ته ورسره سین کوو او نور خبرې به داسې رکو دا لایف آوټ که لګوم داسې کم اوس کیمرې ته مخامخ شه ښه روزوانه څنګه چللی ښه یې حالات ښه دي سور کې د دې نه مخکې خو دا ته منې که نه چې ستا استعمال غلطو خلکو کړی دی تاسو به د خپلو کمنټو نه پته لګي که نه چې لکه ستاسو استعمال به غلطو خلکو کوه او غلطو خلکو سره ده واسطه راغلی اوس هغه خلک ما ویني لایف یې هم سین کړی دی خو هغوی ته دا یو پیغام ورکوم چې څوک غلط مه یوز کوه ځکه چې دا ډېر یو نر هلک دی ډېر یو نایس خدمتي هلک دی یو رنګ ورته وکړې تاله به راځي ښه باقاعده خپل کمپین به چلي خپل پیج کولو کې خپل لایف چلي خو استعمال چې کوم دی نو هغه خلکو ته یم چې د دین وړی او استعمال یې غلط مه کوئ بس په منت درته وایو په زارۍ درته وایو او باقي چې زمونږ او ستاسو کوم خبرې دي کوم اختلافات دي هغه په خپل ځای هغه ما سره دي خو لکه صادق تورو په باره کې درته وایم چې ډېر غلط هم استعمال کړی دی او ډېرې فایدې ترې ته اخیستې دي هسې صدا څه خو د دې غریبانانو دا ویډیوګانې دا چیزونه هم نه کوم چې یاره ما ته پته سبا پکې بدنامي راځي بلکل نو صدا لکه مثال دا به چېرته ځي دا غوزي نه ده سړي نه که چېرته وځي هغه قسم په خدای ټولې ارامې پیسې هغه کور ته وړي که کاشف علي دی او که زیشان دی دا ټولې پیسې قسم دی دې ارامې یو بل پیسو د یتیمانانو پیسو ته ناست دي د غریبانانو پیسو ته ناست دي کوم دا څونه سوشل ورکران دي هغې تیارېږي چې دی مونږ پسې کنسل وکړي یا به دی وکړي دی ما پسې ویډیو وکړي بس په هغې بیس باندې چې کوم دی دا ټول یوټیوبران دغه دوه پې ځان ساتي قسم په خدای چې ځان پې ساتي هم دې زیشان ما ته دا ویلي دي زیشان ښه لایف سین کړی دی ګوري ما اوس ګوري هم دې زیشان ما ته ویلي دي په دې باندې ځان ساته نو هلکه ته به پې ځان ساتې نو زه پې څنګه ځان وساتم زما خو شکر دی پلار شته ورونه مې شته هغې راله ښه ښکلې پیسې راکوي او خپله کار کوم ته خو کار ماروم نه کې د یو بل پیسو ته ناست یې خو زما هم تا ته دا یو درخواست دی غواړې ته هم هغه چې رنګ درته وکړي نو ته به پسې ډایرکټ لاړ شې اوس دې په لایف کې ګوري که ته صحیح مسلمان یې او صحیح پښتون یې غواړې بیا به له خوا دې نه ځي اوس یې ما سره په شیشو په سکرین باندې ولیدې چې استعمال ستا غلط کړي منم ستا خبره ده منم زه تا ته یو خبره کوم ته اوسه پورې چېرته چاته د مور او د خور کنځلې کړي دي تا ته دا خلک ولې کوي خو دا درته په دغه بیس باندې کوي که نه چې دا ته د ګلډانګ سپي سره کښېني زیشان سره سره کښېني نو بس دا ټولې کنځلې منځلې تا ته د هغه په بیس باندې کېږي به یې د هغه نه لاس ووینځه غلط دی نه منم ستا خبره بلکل په خپل ځای ټیک دی یارو خو لکه مثال زه خو سوشل ورکر یم زه به انټرویو نه کوم انټرویو به کوې خو لکه سړي ته به هم ګورې که نه ته اوس چا نه انټرویو کوې لکه هغه څه شي دي ته هغه نه ځې او د هغه نه انټرویو کوې لکه هغه څه شي دي لکه وایم چې چا پسې ویډیو کړی تپوس ته وکړم چې ولې دا ټول عمر د پښتون او د مسلمان او د پاکستاني غلط امیج شو کړی دی شاته د پاکستان جنډه لګولي او د سړي خور او مور یادېږي دا لکه تا د پاکستان جنډه هم لګولي ده که نه او ته د یو سړي خور او مور دا خو ته پاکستان بدنامې ستا څه خیال دی ستا مخکې به څه مکمل غلط انسان دی نه نه هغه بس پرېږده وشو بس کیسه ختمه شوه خپل څه کار به کوو لکه مثال بل خو بس اوس شیراز کوم میټنګ راغوښتو تاسو هغه میټنګ لرلی زه هم رالم هغه صحیح لیګل کار دی او هغه به کوو انشاءالله نو د پیج نه چې کوم دی فایده واله او کار کوه د 100 روپۍ هم درته میلاویږي او د دغې خلکو نه رورې ځان وساته باقي تا ته چې د هغې نه پس تا غنځل وکړلو زه به ستا ذموار نو اوس خو زه جهنمي نه یم که نه زما غوږ که خبره ده نو زه خو سات کې یو شان یم او سات کې بل شان یم نه هغه خو ما سره هر څه په پلین او په پولینګ باندې شي دا خو ته منې که نه په هغه ټایم ته خو موجود وي چې کوم ډیل او ته ولې حق وینا نه کوې حق ووایي کمرې ته رامخامخ شي چې په هغه ټایم څه چلو مړه بس نه وایې که نه دړنه خبرې نه کوې که نه هر څوک نه شي کولی بس دا خو څه چې کېدل څه چې هم کېدل دې ګواه دی حل به شي د هغه بنیاد سوشل میډیا ته ډېر غلط راغلی دی جی ګرانو کتونکو تاسو د صدا خان خبرې مو اورئ او په دې به یې غور پکار دی چې یاره حق باطل دا تاسو ته مخې ته راځي صدا خان څه پیغام ورکړئ بس دغه یو پیغام ورکوم چې به دغه دوه کسان دي ټوله سوشل میډیا یې بدنامه کړې ده
ټول پښتانه بدنام کړي دي ټول هغه زموږ خوږې میندې هغه خویندې هغه یتیمانان بچي چې د دې په پیسو باندې یو راغلی دی کاشف علي غل نو دیم دا ظاهره خبره دا ټولو ته پته ده کاشف علي او زیشان دا دواړه پارټنر دي دا دواړه پارټنرشپ باندې کار کوي او ټوله بلیک منی ده ټول غلاګران دي دغه دواړه قسم په خدای چې غلي دي د دې په ثابتوم کنه یار نه د دې تلافي نشي کېدی چې یاره دې خپل طرف ته راځي او معافي دې وغواړي یا نه نشي دې د پیسو خو نه غستې دي دا ډېرې پیسې دي دا لږې پیسې نه دي دا لکونو روپۍ دي در زیات دې ته به څوک لټوي د دې به جواب ورکوي هلته او د جواب دې شته بس خدای پاک شرموي که نه په دې دنیا هم شرموي په هغه دنیا هم شرموي کاشف علي ته ګورې نه دې شروع کړي وایي قرانګو لکه ډېر زیات دا در اول قسمونه قرانونه هغې یو سړی د کونډو د یتیمو د بېوسو پیسې خوري هغه ته قرآن څه شی دی د هغه دپاره خو قرآن څه اهمیت نه لري او که نه غله دي ګڼکپان دي ځان سي ته بس دغه دوه کسان یو نیم لاک کم او د پراپرټۍ په 15,000 روپۍ باندې دې کاشف علي ښځه راوستې وه خالي چټې وله ورکوه او ته ده ووایي چې او دا پلاټ ماله داسې راکوه او د هغې نه علاوه یو نیم لاک روپۍ ولې نواز پراپرټۍ ولې ورکړي دي د غریبانانو په نوم یې ورکړي دي وایي دا غریبانانو باندې تقسیم کا هغې هم نه دي ورکړي هغې هم پټې کړي دونه ثبوتونه به د کاشف علي تعالی زه درکړم چې په دې موبایل کې مو اوس پرته دي باقاعده تا ته زه فوټې دلته اوس ښولیم شم ټیک شو جي ګرانو کتونکو تاسو د صدا خان خبرې اورېدې امید کوم چې تاسو به پوره پوه شوي یې دغه شان صدا خان چې کوم دی که هر څه دی یو سوشل ورکر دی خو لکه مونږ سره هم دغه راغلی و خو هغه د دې د وجې لا یې برالو چې یاره ملګری م دی د مردان دی د ما د سیمې دی او د هغې چې کوم دی مونږ صفایي وکړه نو ویډیو د ملګرو سره شیر کې او صادق خان تورو له به اجازت ورکړې الله په امان